مونږ دا ټول ګناهونه په زنانو ورچو ځان ته ګناه نسبت نه کوو. اوس به یو څو خبرې دله کوم خو صفا به یې دله کوم. ما ته بله ورځ یو کس وایي چې استاد ډېرې سپینې سپینې مه وایه. ما ورته مې سپینې خو به خامخا وایم د عمر او د زندګۍ پته نه لګي. هسې نه چې د قیامت په ورځ لاړ شو او بیا الله راته وایي چې تاله ما وړوکې غوندې ملا کړی مې وي چڼې کړی مې وي او ته ولاړ وې تا خلکو ته خپل مسایل خپل وس مطابق مسایل بیان کړي که نه. نو مونږ ټول ګناهونه په چا ورچو؟ په زنانو. اوس زمونږ په دې معاشره باندې په دې خلقو باندې راشه خفه کېږئ به نه، خاص کر د سرکاري خلک. پیمان یې ووایو زمونږ ډپټي څه ټایم لګي؟ دا فتنه نه ده؟ دا عذاب نه ده؟ او ته ځې څه ټایم او ته واپس بیا راځې څه ټایم؟ ته څه وایې ما تنخوا حلاله ده، ته په دې روجم نیسي په دې ماتیم دې زه فتوا نه در کوم. دلته لاړ شه مخامخ سرحد مدرسه د مفتي نه تپوس وکړې. ته چې هلته لاړ شې ما تاسو ته بله جمعه ویلو یو کس یې په تماچې باندې د غازي غلی او د کس نه اوباسي هغه خو بیا محنت خو کوي که نه. تماچه رالیغه خپل سر نه دانګلي هغه ته پته زه به جیل تم ځم خو لیکن کوشش کوي په تماچې زما او ستا نه پیسې اخلي. هغه ته ما او تا ډاکو وایو، هغه ته ما او تا غل وایو. او که په سپینه کپړه کې په ښایسته کورسۍ ایسې ورته شاته لګېدلی کورسۍ ته لګېدلی په سپینه کپړه کې ته په قلم باندې او په کاغذ باندې لګی او د بل مال خوري د یتیم مال خوري دوکه کې فراډ کې ته ډاکو نه ته د سپینې جامې ډاکو یې. خو بس افسوس دا دی چې دغې کورسۍ ته ته رسولی چا یې. ته په دغو پیسو باندې بیا کور ته روجمات هم راوړي. ته په دغو پیسو ما ته دلته په اول سب کې هم د تکبیر الله غم در سره نیکان خلک هم ډېر شه زه انکار نه کوم خو زه چې اکثر معاشره کې ګورم پرون هم ماته یو کس وي چې استاد جي ته صرف مونځ او جومات لږ بار نو ما ته ما لږ بوځه که نه دی دفتر ته یو هفته باسې د سره ځم راځم ماسپښینه پورې بیا به د نه ما ته وایي که لاړې استاد جي بس چېرته کفر فتوې را باندې ونه لګي وایي بس ته ښه جومات کې مه راوځه. نو صرف مسلماني دې ته وایي ته دا مونځ دا روجه دا خو جز دی د اسلام یو بل جز معاملات دي ستا اخلاق د معاشرې کې څنګه دی ته ته الله پاک کرسي درکړې 17-18 ګریډ یې تا د ماتحتو سره څه سلوک دی د 100 روپو رشوتخور ته هغه ته موږ رشوتخور وایو او بره په کرسۍ باندې چې ناست د 1 لاک ته هغه ته موږ رشوتخور نه وي هغه ته وایي چای مې وله ورکړئ نوم بدل کړه. په معاشره کې د ټولو نه عزتمن سړی سودخور رشوتخور دی. دومره بېګیره پرېښي الحاج به ځان سره لیکلی الحاج مطلب دا 2-3 حجونه یې کړي خدای راستي که د حج په یو نقطه په ده پورې نښتي د حج تا قبلېږي ته عمرې ته ځې څه له ځې مقصدي خبره دله کوم بس د الله رحمت په دې 10 ورځو کې بند دی په ځان یې راواچو او اسانه خبره توبه وباسو مونځ روجه دا د الله حقوق الله دي دا معاف کېږي په توبې سره را وګرځه یا الله بس غلطي رانه شوې یا الله معاف مې کا. الله فرمایي ان الله یغفر الذنوب جميعا ټول ګناهونه دله معاف. داسې باچا داسې رب داسې پالونکی هر څه معاف که ضعیف نه پاتې شوي دي منځونه دې نه دي کړي در موږ سره یو یو راګرځوه داسې د الله رحمت دی. خو یاد وساتئ حقوق العباد پردی حق الله نه معاف کوي. ګورې دا یاد وساتئ چې څو پورې دا خپل حق هغه خپلو خلقو ته واپس ورکړی نه. او بیا علما فرمایي که یو سړی دی هغه دا وغواړي چېرې پلانکي نه ما یو 15,000 روپۍ خوړلې وي یا الله هغه خو زه اوس نه پېژنم یا الله دې سره زه څه وکړم نو علما فرمایي یا غریب ته یا جومات ته راشه دغه پیسې واچوه او په نیت کې دا راوله چې یا الله دا د پلانکي حقو یا الله هغه اوس نشته
یا الله مړ شوی یا الله جان شته نه یا زه وینم نه یا الله دا د هغه دپاره صدقه ده نو په چاندي کې واچوه نو دغه عبدالله ابن عمر رضی الله تعالی عنہ فرمایي مصنف ابن ابي شيبه کې دا روایت ده مفهوم مبارک کې داسې ده زه امید دا ساتم چې الله یې معاف کړي او پته خو په آخرت کې بیا درته ولګي نو الله پاک دې موږ او تاسو د پردي حقوقو نه بچ کړي